د ډیرو خلکو په سرونو باندې درد وي او یا یې په وجود کې نور داسې دردونه لګېدلي وي چې د هغې په حوالې هیڅ حساب نه پوهیږي او د درد په وجه کار هم نشي کولی او د دردونو په وجه هغه ته ډیر زیات تکلیف وي او هغه په مختلف ډاکټرانو باندې ګرځي او په ځان باندې ښه ډیرې روپۍ خرچه کوي خو د هغه دردونه نه ښه کیږي. نو په نننۍ ویډیو کې درته ښیمه چې یو مولوي صاحب د سر د درد په وجود کې نور داسې دردونه لګېدلي وي چې د هغې په باره کې یو مولوي صاحب ډېره ښایسته وظیفه ښودلې ده چې د هغې په ویلو به ستاسو زړه ته سکون هم راځي او بلکې الله تعالی به د هغې وظیفې په برکت سره به ستاسو د وجود نه هم دردونه ختموي. نو د مولوي صاحب دا ویډیو پیغام د اخره پورې وګورئ او د ثواب په نیت یې د ټولو مسلمانانو سره شیر کړئ او که څوک یې زموږ په چینل باندې ګورئ نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ چې زموږ ویډیو تر ټولو اوله در رسي. که د چا په سر باندې درد وي یا په مټو باندې درد وي یا په پنډو باندې درد وي هر قسمه درد کې مبتلا دی د هغې دپاره تاسو ته زه یو اسانه او مجربه وظیفه ښیمه. مجربه وظیفه مطلب دا دی چې دا وظیفه ډېرو خلکو ته ښودلی شوي او خلکو په دې باندې تجربه کړې وي او الله تعالی وله شفا ورکړې وي. انشاءالله چې تاسو دا علاج وکړئ د قرآن په ذریعې سره الله تعالی به ستاسو هر قسمه درد ختم کړي. ډېره اسانه وظیفه ده. د قرآن یو آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. په کمنټ کې درته لیکم دا به 3 کرته ووایې او په دې باندې به تیل دم کوئ او چې په کوم ځای باندې ستاسو درد و د چا په سر درد وي یا په پنډو یا په لاسونو باندې نو په هغه تیلو باندې به د هغه ځای مالش کوئ. انشاءالله یو څو ورځې دا عمل وکئ الله تعالی به ستاسو د بدن نه هر قسمه دردونه ختم کړي. ډېره اسانه وظیفه ده. د قرآن یو آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. په کمنټ کې درته لیکم دا به 3 کرته ووایې او په دې باندې به تیل دم کوئ او چې په کوم ځای باندې ستاسو درد و د چا په سر درد وي یا په پنډو یا په لاسونو باندې نو په هغه تیلو باندې به د هغه ځای مالش کوئ. انشاءالله یو څو ورځې دا عمل وکئ الله تعالی به ستاسو د بدن نه هر قسمه دردونه ختم کړي. نو دا یاد کو د ثواب په نیت مخکې شیر کو چې ستا نه بل مسلمان ته هم خیر